علیه و سلم مبارک درتا او مشرکان نو صحابه کرام هغه د توحید داعیانو په ټول دنیا کې کده توحید شمه بلدا یاد وساته ټول مسلمانانو عقیدیم خراب نشي چرته په صحابه کرام مبارکانو باندې اعتراضونه ونکي اها رضی الله عنهم ورضوا عن دللا الله پاک داغین رضا شوی او الله پاک ناغي رضا دي هغه ډیر عظیم جماعت رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم مبارک الله پاک منتخب کړو دغه شان صحابيات هغه وګوره داغي تاریخ وګوره نو مختلف موقعو کې دغه صحابه کرام بچي محبوب علیه الصلاۃ والسلام در لراتل خدمت اقدس براتل هغه ظاهری ژوند باندې حیاتو زندگی داغي په میاس کې تیرول دغه امتیان مو شاګردان مو روحاني اولاد مو چې کومه مسله کوم صحابي مبارک راوړي دا رب ذل جلال الله پاک دا محبوب علیه الصلاۃ والسلام سوال کړی دی دوی وته کړی دا خدمت ولا کړی دی لاړې مبارکه پیرا قابل دي الله پاک هغه جوړ کړی دي الله پاک مسلې حل کړی دي حل المشکلات ذات دا د صحابه کرام مبارکان نمون تفات عقیده دا او په دې آیت د صحابه کرام مبارکان په دې آیت کریمه عملو چې ولو انهم اذ ظلموا انفسهم وګورئ لوی مشرکان رسول الله صلی الله علیه و سلم مبارک در لورال او ته او فرمایي چې مونږ ته کلمه وایا مونږ ته کلمه وایا مونږ مسلمانې دل غواړو مونږ د ایمان په دولت مشرف کېدل غواړو محبوب علیه الصلاۃ والسلام بچي ورته شهادت کلمه اولستا بیعت به ته واغستو نو الله تبارک وتعالى به د کلونو شرک د کلونو کفر ابو تعالی پاک معاف کړ الله پاک بداغه د شرک او د کفر د خباثتونو نه پاک کړل هغه مشرکان د سینې دي شوی نو داسې شوی دي کنه نو لہذا په دې آیت کریمه د ټولو عملو چې ولو انهم کچری بشک دوی د امتیان دي اذ ظلموا انفسهم کچری دوی ظلم کړی وي په خپل ځانونو باندې په خپل نفسونو ظلم کړی وي د ظلم لوی درجه شرک ته شرک ان الشرك لظلم عظیم شرک یا کفر دا لوی ظلم دی عظیم ظلم او دام ظلم دی چې څوک کبیره ګناه کوي دام ظلم دی چې څوک صغیره ګناه کوي بس دا ټول د ظلم د خدای بل اقسام دي وضع الشيء في غير محله دا د ظلم ډیفینیشن کړي التعریفات کې نو لہذا یو شی د خپل محل او د خپل ځای په بل ځای کې کېښودل دې ته وایي ظلم نو لہذا چې چا ظلم کړی په خپل ځانونو باندې جاءوکا او بیا محبوب علیه الصلاۃ والسلام تاسو لرایش نو صحابه کرام خو به د محبوب دربار لتل او سره ظاهری ژوند جم دیو مونږ بسکو د قیامت پورې مسلمانان مونږ بسکو مونږ د پاره سلار دا قیامت پورې امتیانو د پاره سلار دا اب په دې څنګه د دې کریمه باندې عمل کوي یاد وساته د دوه جهانو سردار صلی الله علیه و آله وسلم مبارک زمونږ دا عقیده دا چې هغه مبارک الانبیاء احیاء فی قبورهم ابن سنن ابن ماجه شریف حدیث انبیاء کرام علیهم السلام دا چې کم دي جمدی دي په خپلو قبرونو مبارکو کې او دوه جهانو سردار صلی الله علیه و وسلم سنن دارقطنی او بیهقی شریف حدیث مبارک دا خبره دا اشکال ختم کړی دی مبارک فرمایي چې من زارنی بعد موتی چا چې زما زیارت کو پس د وفات نه پس د ما د مرګ نه فکأنما زارنی فی حیاتی گویا چې بشک د زما په ژوند باندې زیارت موږ امتیانو د قیامت پورې لار ملو شو امتیانو چې د محبوب علیه الصلاۃ والسلام روزي مبارک لاړې هغه دربار لاړې او هلته دې دغه شان د خپل رب نه اول سوال کو چې زما ګناهونه معاف کړه او بیا رسول الله صلی الله علیه و سلم ته درخواست کو چې محبوب علیه الصلاۃ والسلام استا کمزور ادنا ګناګار مختورن او ملامت امتی راغلم د ډېر لري نه راغلم زما د پاره د خپل رب نه سوال کو چې ماته الله بخنو کی زما د حاجتونه پور کی زما پلان کې مسله رب ذل جلال حل کی یاد وساته محبوب علیه الصلاۃ والسلام و فرمایل چې زما زیارت چا زما د مرګ نه پس او کو نو دا داسې د لکه زما په ژوند چې د زیارتو هیڅ قسم بده کی ځکه محبوب علیه الصلاۃ والسلام جمدی دی په خپل روزه مبارکه ذات جمدی دی ابو هريره رضی الله تعالی عنہ حدیث مبارک د بیهقی شریف هغه مبارک فرمایي کنز العمال شریف خطیب بغدادی دی کتابونو نور را نقل کړي چې من صلى علی عند قبری چا چې درود شریف وې زما د قبر په خوا کې محبوب علیه الصلاۃ والسلام مبارک فرمایي زما د روزه په خوا کې چا درود شریف وې سمعته زاغ اورم خپل اوري رسول الله صلی الله علیه وسلم ولی جمدی دې په خپل قبر مبارک आवाज هغه نه
ټول انبیاء کرام علیهم السلام په خپل قبرونو کې جمع دي ټول شهیدان په قبرونو کې جمع دي ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله اموات الله پاک فرمایي زما په لار کې چې څوک قتل کړي شي مړي وته موای سور ته وایي رب ذوالجلاله وای قرآن کریم کنا دویمه سپاره سوره بقره بل احیاء الله فرمایي دا جمع دي بلکې دا جمع دي ولکن لا تشعرون لیکن تاسو نه پوهیږئ چې څنګه جمع دي څلورمه سپاره کولاو کړه مقدس کلام مانه تاسو کې زما د عقیدې د اهل سنت و جماعت د هر آیت د زما عقیده ثابت د اهل سنت و جماعت دا باطل سوچونو فکرونه د پرې مزغو کې کینا او دا هغه مسلمان ته وایي چې څوک د قرآن شریف نه خبر چاته د قرآن کریم د آیتونو علم نه چا سره احادیث مبارکه نه څلورمه سپاره کې الله پاک د شهدا مبارکه فرمایي د الله په لار کې چې څوک ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله امواتا الله پاک فرمایي ګمان دې نه کوي هغه خلق باندې څوک چې د الله تعالی په لار کې قتل کړي شي ګمان بم نه کوي په هغه خلق باندې د مړو ګمان خیال کې بم نه راولي چې دا مړ شي وي خوري شي وي ختم شي وي نو سدي احیا دي جمع دي او يرزقون فرحين بما آتاهم الله سلورم سپاره د مقدس کلام کې الله پاک فرمایي چې دیل رزق ورکول شي شهدا ولا خوشاليږي په هغه چې الله پاک ولا ورکړي په عالم برزخ قبر زندگی نو چې شهیدانو له رزق ملاويږي نو د شهیدانو درجه لوی ده کدام بي کرام علیهم السلام نو هغه ته رزق نه ملاوي او د معراج شریف واقعه مې 3 جمعې 4 جمعې بیان کړه په معراج شریف واقعه مې کې د صحیح مسلم حدیثونه